अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल्लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना अल-आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई इज़्ज़तमंदो मशरानो ज़्वानानो कशरानो कोर के नास्ते औरीदुन को ख्वाइंदो माइंदो द टोलो मख के द अल्लाह पर दरबार के दुआ गोयम चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते द हक वयुल तौफीक राखी और ब्या दे अल्लाह मुंगटोलो ला पागा हक बांदे द अमल कवल सरसरा अखपल अखपल द ज्वन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज़्ज़तमंदो गालिबन द्रेमा जुमदा चिपदी जुमो के मंगा खबर शोरो कड़े व प इस्लाह द माशरे बांधे चे माशरबा संग समीगी माशरबा दुरुस्ती की संगा अगर चिदागे लपारा खलक लिया दे कमेटे जोड़ी और प कमेटो के आगा कसान अखली चिकम द माशरे दौरानो लुमेन सबबी आगा कसान दंद कई या साता स्ता मुआशरा प कमेटो न समीगी कद माशरे समवाले ग्वाड़े नो अल्लाह द मुआशरे समोल वल पारा स अहकामात रा ले गली दी स आदाब रा ले गली स कवानीन रा ले गली स उसूल रा ले गली पा आगा अहकामात बांधे पा आगा आदाब बांधे पा आगा कवानीन व पा उसूल बांधे अखपला मुआशरा बराबर का पा आगा आदाब के दो आदाब मंग तेरशवी दो जुमों के हुए यौ अदब दा यौ अदब दा चिप्रदी कोरता बी इजाजत म दाखिलेगा इजाजत अखला और ब्या दाखिल शा
دویم ادب مونږ دا ذکر کو چې خپل نظر کته ساته کستا نظر کتو نو معاشره بسمي او کچرستا نظر کته نو نو معاشره نه سميږي او باقاعده قران کریم په سورۃ نور کې الله مؤمنانو ته اول دا حکم کوي او الله مؤمنانو ته وی قل للمؤمنین يعوذوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ويعظم محبوبا اعلانك اعظم حبيب مؤمنانو ته چې کته ساتي بعضی نظرنا اخپل نظر کته سات نظر چې ستا کته کړه نو یا ساته ستا چې کم عزت ته دا به محفوظ اور یقینا چې کله ستا عزت محفوظ وي نو ستا زړه به پاک دا د یو بل سره تړلې شوي دي نظر پاک نو زړه پاک نظر پاک نو عزت پاک او که نظر دی ګنداو نو زړه به دی هم ګندای او چې نظر دی ګنداو عزت تی چره هم پاک نشي پاتې کېدی دا یا ساته دا ذهن کې کېدا الله داسې عجیب الفاظ راوړو رومبه راوړو يعوذ من ابصارهم ورپسې ويحفظ فروجهم ورپسې ذالک ازکا لهم زړه پاکول غواړي نظر پاک کا عزت بچاول غواړي نظر پاک کا کا نظر دی پاکو زړه به دی پاکي نظر دی پاکو نو عزت به دی پاکي او که نظر دی اخوا دی خوا نو زړه به دی هم اخوا دی خوای عزت به دی هم اخوا دی خوای دا یا ساته او یو خبره ز اکثر ځوانانو ته کوم خپکیږي بنا ته چې د بل چا باندې نظر اچي نو ستاغه به د بل د نظر نه بچ شي ذهن کې دا خبره کېده اکثر مرګري شادي شوده بای بچو والا بای خويندو والا بای ریرو والا خورزو والا بای لونو والا بای یا ساته کده خور حفاظت غواړي د نظر حفاظت دیو کا کده ویری حفاظت غواړي د نظر حفاظت دیو کا کده لور حفاظت غواړي د نظر حفاظت وکا ستا د نظر په حفاظت کې ستا د لور حفاظت ته ستا د نظر په حفاظت کې ستا د خور حفاظت ته ستا د نظر په حفاظت کې ستا د ویری حفاظت ته ستا د نظر په حفاظت کې ستا د خورزي حفاظت ته دا یا ساته کستا ته د بلغه غواګانې غړي بيزي اخکاری نو ستاغه به بیا سیرورا ها دې ته هم سوچ کاوه نو دی باندې ما تفصیل په تیر شوی جمعه کې کړم الله مؤمنانو ته نظر کته ساته ورپسې دویم نمبر الله حکم ورکي زنانو ته سورته وي وکل المؤمنات هو اعظم حبيبا هو اعظم محبوبا الله چاته اوما للمؤمنات مؤمنان او زنانو ته الله سوما ويعذذن من ابصارهن چکت ساتي نظرون اخپل نظر کته ساته دانه جناری نو تی نظر کته ساته ازنانه تو استا خوخه د چې په ورکه کې چاته ګوري نو ګوره نه دا پکې نشته نارینه ته وی نظر کته ساته ازنانه ته وی د دروازې په چون کې چې چاته ګوري نو ګوره دا نشته دا یا ساته نارینو ته خالی د نظر د کتوالی حکم ورکا زنانو ته پکې مزید سلور دفع نور هم ولا ګولي سلور دفع اردو والوں ته دفعات ہوئی دفعہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 مزید نور دغه نظر کته ساته د کور نه بار ته زی ضرورت ته زدانه هم چې مزه ضرورت لپاره سړی زی بی ضرورت مزه چې د ضرورت لپاره زی نو لازمی ده لاره ده
نو خامخا نظر کته ساته چرته په ګټو په پولو په لوټو باندې دي سر نشي پوجي په حساب نظر کته ساته او یقینا انتهائی معذرت سره ما قرآن اخ الفاظ راوړي وکل المؤمنات یعظضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن او حفاظت دی کوي د خپل عزتونو د خپل عورتونو نظر کته ساته چې عزت محفوظي نظر کته ساته خو سو که مخپل تور سرو سره دا چې دا بچت بازار په نوم باندې چې کم د زنا بازارونه جوړ شوي دي دو خپل عزتونه خراب کړو یقین وساتئ د 2 روپو د پاره خپل عزت په داو ولګو د 5 روپو لپاره خپل عزت په داو ولګو په بازارونو کې داسي پرې تب وای لکه دا چې په کور کې پاره ده ا دکاندارانه داسې پیژني کنه با دومره به خپل والوم نه پیژني د جړه خبره ده یار د جړه خبره زما ستا تور سره دی حتی ورسېدي زه چې دا خبره کوم دا وی بے عزتی نه کوم زه په خپکیږم د ما خويندې دي زما مایندو په ځای دي زما د اولاد په ځای وي زه دا وی په عزت خپکیږم یقین وساته نن زمون تور سره هر څه خراب کړ تاسو نظر دوړاو کوي کنه چې کم ځای بازاري زمون دا تور سره به تر رسیدلی چې کم ځای بازار او یوازې بازار پریږي نه هغه بازار ته خپل بځای ګونه د خاوند د اجازت نه بغیر د کور والا نه پټا باز یو نیم پکې لغونی غیرتی هغه اجازت ورکی کنه نو داغه غیرت ته خو سلام کوم کنه واقعي هغه غیرتی اجازت ورکی ځکه چې بچت ته افسوس مقام 2 روپۍ دی ایک ماته اډو نه بچ کیږي ماته ستا عزت خوب دی الله په قران کې وایي وقرنا فی بیوتکن کور کی پکل آرا کی نئی موزه د کورا پکور کی چی په حفاظت باندې بی ضرورت د کورا موزه زمونږ دا بی ضرورت روان دي بی ضرورت چرتا نو بس بانی خودوله ورزینا توبه وباسه د زنانو له شکر دی چې بانی نه ورشي ا دروغ غریبانه نه پیژنیم نه چې دا دروغ څه شي زمون شیخ القرآن دی الله خصاتی هغه به خزل د کپیسي ورکړي کنه سال ټیم نو بیا وس ماجیګر حساب مکوا که حساب دی وکړو الټه به قرضدار ته خو په دې لالچ کې وای چې یاره ما 1500 ورکړي دي کې دې شي کدا 200 نه یو نیم سل به واپس ملاو شي نو کته لاړې یاره ما پیسې راکړوي بیاو چې ته لاړې سبزی می راوړه دا می راوړه دا می راوړه افلان کای تور راغلو پای می الک باندې اچانک په خېټه خراب شو چا گاونډیان نه به دوی موي راغسي ادا می ډاکټر اشب زر کو گاونډی نه می 200 روپے ډاکټر لراغسي نورې راکا ځه لینے کے بجائے دینا پڑ رہا ہے دوسرا بده چاپلار پسر ولګي شیخ بوی چل چل ورسره کوا خالی چل چول باس پسنورک وخت راوا دوسرا پسر کیږي نه ته وای سم بچی دا سميږي نه دا ماتيږي خو بس په چل ول باندې ژوند ته روانو په چل ول باندې نو یا ساته په دې کې هغه زنانو ته حکم ورکړي چې کم دا ایک ضرورت په تحت باندې د کور نه بار تزي نو الله خپل محبوب پیغمبر ته وي زما محبوب دې زنانو ته وایا چې د ضرورت لپاره ایک کور نه بار تزي نو نظر کته ساته
او دا دی په ذهن کې کېدا چې خپل د عزت حفاظت کوه او چې د کمی زنانه نظر کته وکنه نو عزت به محفوظ ا چې کما په لار رواني کله شاته کله اخوا کله دیخوا نو راشه چې ګوره بیا به د ځوانان ته وتړي نو دا به د چاپلار دا خوانډر پیسیان دا به د چاپلار بیا نیسي دا خو بیا ډېره ګرانه ده یو سړي ځان سره کور والا روانه کړوه نو کور والا به چې مخې ته خیال نو ته به بورکه چوته کړو شیټر به یې ځای اخوا دیخوا به چې هغه به شاته وکړم شیټر به یې در کته زر به شیټر کته هغه غریب بیا مخې ته به کته چې بیا به دې بورکه چوته کړه ابه چې شاته دی به زر بیا شیټر کته دوه درې پیرې دغه کار وکړو خاونه پسې شاته را بورکه یې تللی کوي خدای دې روکه که ما نه مخ پټی خو چې مخې ته ګورم شیټر دې چوت کړی خو چې زه شاته مخ راوړم شیټر کته کې ولې زه دته متحده والا ښکارم که دا څه مصیبت دی یا ساتئ عزتمندو معاشره داسې نه سمیږي ورپسې بیا وایي ولا یبدینا زینتهن او ندعی اخکار کئی ډول اخپل الا ما ظهر منها مگر آغا چې الا ما ظهر منها طلبا ناسی الا استثناء منقطع کا صحیح ده لیکن کا نو چې لیکن چو لیکن آغا چې سرګن وی منها د دینا لکه تفسیر ابن کثیر وی لا يمكن اخفاء چې داغه پټول ممکن نوي داغه پټول ممکن نوي یا ساته زینت په دوه قسمه ده په څو قسمه ده یو غیر اختیاری ده یو اختیاری ده غیر اختیاری الله تعالی رنگ خور کړي قد خور کړي اندامونه خور کړي دا زینت غیر اختیاری ده دا د الله تقسیم دی ابازي زما په شانتي بدرنګي ها هغه غریب ځان خپل په حال باندې او یو زینت اختیاری دی لکه مثال په تور باندې دا میک اپ شیک اپ او سرخی مرخی دنداسي منداسي ده صحیح ده جی نو آیت چې ولا یبدینا مسر غندوي ډول خپل سمقصد هغه زینت اختیاری هغه مسر غندوا بورکا واچو زا او یا ساتا الا ما ظهر منها سیوا دا غینا چې هغه سرګن وی پټې دی نشي لکه دا لاس شو دا دې نه پکته ادا پیش اوس دا خو نشي پټې دی اگر چې بعض علما وی مفسرین وی الا ما ظهر منها مراد د دینه د دې هغه بورکي هغه کپڑا ده نو موږ وی دا خو بیا لکه او بعض وی الا ما ظهر منها اے مراد د دینه هغه یو سترګه ښکارا کول پوغه باغ صادر به کنه صادر کې ټول ځان پټ کو خالی یو سترګه ښکارا ده پدی باندې ځان لار ګوري نو دا اجازه شته د دینه علاوه اجازت نشته بعضی پکې را پاسي وی الا ما ظهر منها دې کې مخم شامل لمن خدای دې غر کا دغه خو مخ ته دار چا خوخته پدې په غوړ سره لیوانه دي چې دا دې د 70 نبار کنه پاتې شو دا د چاوي ها په مانځ کې عورت نه دي مخ ځکه چې موږ دې کنه اسی دا مخم د زنانه عورت کې دي زنانه ټول عورت تا پرده ده سیوا د دې لاس او دا اې دا دې تاسو په پښتو کې پړکینه اې دا پړکینه پکته دا خپه صحیح ده جی سیوا د دې ها په مانځ کې هغه جدا خبره ده او دوی نه دا مخ چې دا د پردې نه بار دی مونږ دا دې بار کړې دی دا حال دی دا په پرده کې دنه کار څه سميږي کنه او موږ وګوره کنه لغونی بخاری په کوم ګوره کنه ام عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې موږ حج په سفر باندې موږ براوانو چې کله به مخامخ سوکراغه موږ په یو بل پسې پلانو ودرېدو او مخ خو به پټک نو کدا مخ پرده نه وي نو مخ پټاو بیا سره مخ پټاو سره او یقینا
پوخا به زمونږ په کلو کې به هم دغه اندازو چې زنانه به په لاره روانې وي څوک نارینه به راغی او به په لین یو بل پسې به ودرېږي مخ به یې بل طرف ته واړو اوس خو له پرزولو ورځي لین ودرېده خو لرې خبر اوس خو پرزولو ورځي اوس به ورته چا پلاټینګ شي نو یا ساته الا ما ظهر منها سوا د هغې نه چې هغه څرګند وي د هغې پټېدل ممکن نه وي لکه تفسیر ابن کثیر والا وي او هغه څه دی لاس دی اخپې دي د دې پټول ګرانه خبره ده او بیا د هغې نه علاوه وي ورپسې بل وي ولیضربنا وی تاو دی کی اخپلی لپٹی علا جیوبهن پخپلو گریبانونو باندی خسو کما ننزما د دین اسلام خوایندو لپٹو لدری طلاق ورکڑی دی لپٹا پیجنی دا دا کور دنن خبره ده ښه کور کې چې دن دی لپټه د ځان نه چاپې راکړه خپل ګریبان پټ ساته زموږ هغه رومبې خو طلاق یې ورکړلي اکه چېرته یو نه یو نیمه نو لپټې خولو انداز درته ونیم خولې تاسو ټول خبر یې وای خو خالي وای نه زما د خولې نه یې راوباسې نو ټول خبر یې ماشاءالله چې بیا زمونږ تور سره خویندې میندې کور کې چې کار کوي لپټې نه و پټکې ووي سبحان الله ته به چې دا منبر ته خیجي بیان کې ساتله اګریبان خو ماشاءالله بیا ډېر ورکوټې جوړ کړی که نه نو ته سوچ وکړه که نه یار سوچ وکړه نور څه هم نه وي سوچ خالي وکړه چې یو زنانه لپټه راچوته که پټکې ووو اګریبان په دې ځای کې پروت دی دا جاړو لګوي دا پوچه لګوي دا لوښي انځي دا کور کې وړا غږي روټۍ پخوي نو ته سوچ وکړه نور څه نه یم سوچ خالي وکړه سوچ وکړه سوچ وکړه خالي سوچ وکړه خالي نور څه نه یم زما خولې له خو ګڼې خبرې راځي نه ویم ځان مې ډېر کلک کړی دی خالي سوچ وکړه یره دې وړو کې حیا پاتې نه شوه دا واړه زمونږ وي ډېر وران شول وي د هر څه نه خبردار شول دا ما تا خبردار کړه خفه کېږي به نه ما تا خبردار کړه که چېرې ما تا په اصولو چلې دی والله اخ که ماشومان دي په هغه انداز پیدا کېږي بدل شوي نه دي خو زما ستا انداز بدل شو دویم بدل شول الله وی ځان نه لپټه تاو که حضرت عمر سے په دور کې یو زنانه وه رضی الله تعالی عنه سرتور سر وه عمر سے بوله ټپ چوپ سپېړه دی سر له را پرېښوله چا ورته دا ولې وی داسې زنانه د سپېړو قابل ده داسې زنانه وایه که نه یار تاسو ته خدا نه یم چې راشه کور کې سپېړې را پرېږدې ما ته پته یې نه شي را پرېښولی خو خالد ما ته خو ووایه که نه چې داسې زنانه د سپېړې څه ده قابل حضرت عمر سے فرمان دی سرتور سر زنانه وه کړسې ته وتمبه نن زما ستا په کور کې زما لور ده سرتور سر ده زما خور ده سرتور سر ده زما رویره ده سرتور سر ده زما خورزه ده سرتور سر ده زما کور والا ده سرتور سر ده څه ویلی شو اکه لپټۍ نو څنګه هي هو پکې ټول نه ښکاري علماء هي هو پیژنې که نه ضمایر خو پیژنې که نه یار هي هو لپټه څنګه هغه لپټې باندې تندر ولګوه هغه لباس څنګه د جړه مقام دی قسم دی قیامت سیلابونه به نه راځي نو څه به راځي اوی سوچ وکړئ که نه سیلابونه به نه راځي څه به راځي نن ته غاږ نشي کولی زه نشم کولی زه په منبر لګیم ښه په نره باندې ښه په کلکه باندې نشم ویلی ته نشي ویلی موږ ځان داسې کړی دی چې الی آخر ما تا به څه ووایي د خدای دپاره خلکو بیداره شئ بیداره شئ
که نن ته بیداره نشوې نو کله به بیداره کېږي. نن زما لور سرتور سر ده، کپړې دي، د هغې نه باوجود بیا لغړه ده، زه ورته څه نشم ویلی. چې بار راوځم نور ورته یم دا وګوره دا څه دي، دا ډمتوب، نو دا دنده څه دی، هغه اجیتوب دی، هغه څه دی. دومره من کمزوري شو. ولې کمزوري شو؟ من په دین باندې عمل پرېښی دی. زمونږ په کور کې دین نشته، زمونږ په کور کې قرآن نشته. که چېرې زمونږ په کور کې دین وی، قرآن وی، یقین وساتئ داسې نقشه به نه وه لکه کومه نقشه چې اوس ده، کومه نقشه چې اوس ده. زه په ایمان وایه زمونږ په کور کې هغه عزت شته، هغه پرده شته. ماشاءالله 2022 دی، هغه په ختمېدو دی. زما په خیال کې نخمه میاشت ده، ورپسې 2-3 میاشتې نورې پاتې دي، بیا به 2023. اوس خو جدید دور دی. دا مولیان دا زاړه ذهن والا زړې خبرې کوي. خلک سپوږمۍ ته ورسېده، خلک چرته ورسېده، وایي هغه خو سپوږمۍ ته ورسېد، پلاره ته چرته ورسېدې، ځان نه خبرې. نن ماشاءالله خور راشي وي بایجان موبایل لاکه، بایجان نه موبایل، بایجانو له په خپله دغه کولا کی قربان چم په داسې بایجان باندې. څه حکم دی بایجان سره یاره؟ بیا ماشاءالله داسې ښایسته بایجان دی، بعضې پکې بیا یو قدم مخې ته هم رواني. د خور نه به پیسې واخلي، خو ته پته ده موبایل ورسره غټ دی، میموري کارډ به ترې واخلي، په خپله به لاړ شوي دا ډرامه واچوه، دا واچوه، دا ډرامه، دا ډرامه. ستا په دې زندګۍ لعنت شمه. څه ووایم؟ کومه فریاد درته وکړم یار؟ کم فریاد؟ چېرته سوچ مو کړی دی یار؟ ته سوچ وکړه ستا په دې موبایل کې څه څه دي. انګریز خو هم لوی بېمانه دی که نه؟ ستا څه خیال دی هغه ستا دومره خیر خوا دی؟ دا موبایل چې راووتې په شورو کې د دې څه قیمت، دا سیمونه په کم قیمت، اوس په کم قیمت دي. بیا چې پوه شوله ماشاءالله اوس خو داسې موبایل راوتي ځوانان ناست چې دوی ته وپته وي خالی خبرې کوه ورته به لیکلی کېږي، خبرې کوه ورته درزه 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 دروزه درزه دروزه. وی لاړه نو ځي به نه چې ته اوده وي، ویښ شه که نه، ځي به نه. تا ته چې زه لیږم ته وایي دا مولا دی، پخوانۍ خبرې کوي. خلک چرته ورسېده، جدید دور دی، ټیکنالوژي دور دی، خلک سپوږمۍ ته ورسېده، وایي زه غم مه کوه ته هم بره بام ته ورسېدې. وایه جدید دور دی، جدید دور دی. څه درته ووایم یاره؟ خدای دپاره د بل په کور نه مخکې خپل کور اصلاح وکړه. زه به خپل کور سموم، خپل تخپل 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 تخپل. موږ د بل کور کې نظر ساتو دا څه دي، دا څه دي هلکه، دا څه دي. دې ته خو هم ګوره که نه، مثال دی د پاکستان پولیس دی، یو سترګه دې ورانه ده، یو دې سمه ده. نو زمونږ دا چې کومه ورانه ده دا کور طرف ته ده، دا موږ ته ښه ښکاري. چې کومه سمه ده ګاونډي طرف ته ده، هغه راته هر څه ښکاري. خدای دپاره سوال درته کوم، خلکو ته مه ګورئ، صحابو ته ګورئ. د دین په معامله کې بره و نظر ساته، د دنیا په معامله کې د ځان نه کته ورته نظر ساته. موږ د دنیا په معامله کې ځان نه غټو ته ګورو، وګوره پورې وته. د دین په معامله کې زما په شان دي چېرته جمعه ګولي خالي جمعه ویده نه خو ښایم که نه، ورځ کې یو دو مونځونه کوم دی خو خالي جمعې له راسي. خدای ته وګورئ، سوال درته کوم. نو قرآن کریم وی ګوره یو حکم یې وله څه ورکړه، نظر کته ساته. زنانو ته وی نظر کته.
دویم حکم یې له دا ورکو د عزت حفاظت ته کوه. دریم حکم ولا یبدین زینتهن، خپل زینت مه ښکاره کوه، مه څرګندوه، بالکل مه دغه کوه. صحیح ده منو چې یاره دا خو د علماو نه هم تپوس کولی شي، قاضي لپاره ضرورت راشي صحیح د مخ رڼا کول شته، ډاکټر لپاره ضرورت په وخت کې اجازه شته، حکیم او طبیب لپاره اجازه شته. خو زمونږ دا غلوی مصیبت دی هغه چې وي ایک بیماره نورو پسې اجو ایک اناره 100 بیمار کاغله خبره ده ناجوړه یوی روان ورسته شپه کې او چې بیا کم ټوکې ټکالې خپه کېږي به نه بعضې ملګري دا چې کم کلینک زه د ډاکټرانو باندې رد نه کوم ښه، خو دا ډاکټر کلینیکونه نه دي، دا د زمونږ د زنانو لپاره اجرې دي. بس لاړ شي په دې کې یو ساعت له کیني ګپ ولګوي راشي. زه په ایمان وایه یار خپه کېږئ ما زم شادي شده یم بچو والا یم، تاسو کې به هم یئ بچو والا به موږ ته چې کور والا وي ډاکټر څوک ورسره ځي څوک سوچ وکړه دا چلو که ځان سره ګاونډی بوځه خو زیاته خوشحاله ده نو روانه شي اشاره شو ولې وی رش کېرو موږ په یقین وکړو الله اکبر دا بعضې خبرې کوم خو تاسو یقین وکړه دا د زړه د سوخته کومه تقریر مقریر نه کومه تقریر نه کوم تقریر ما ډېر وکړه د 2002 نه شروع شویم 2022 په ختمېدو دی ډېر تقریرونه مې وکړه درسونه مې هم ډېره کړه خو چې کومې بیمارۍ دي هغه درته ښیم هغه بیمارۍ باندې ځان لږ معاشره سمای کور کې څوک ناجوړه دي پخپله ورسره لاړ شه پخپله نه ځي او معاشره سم یاره معاشره وي ګډه وډه ده نو ته لومبې سم شه نو معاشره به سمه شي. ولا یبدین زینتهن خپل ډول او سینګار. او دویمه څلورمه خبره وایه چې کور کې تا ته وینا وکړه ولیضربنا خپل د ځان نه ښه ښایسته لوپټه تاو کړه ښه ښایسته کور کې ښه ښایسته لوپټه ښه ښکلې لوپټه ښه ښایسته خو یقین وساتئ ماله کله ناکله جړا راشي زمونږ تور سرو هم حیا غورځولې ده زمونږ دا ځوانان نه دي دوی هم حیا غورځولې ده ځوانان به راته ډېر غوسه وي خو بهرحال خبره به حقیقت کو ته سوچ وکړه که نه یار هغوی د کور کې لوپټه وغورځوله دا ظالم په کور کې بغیر د کمیسه پاره دی سوچ پکار دی یار ظالمانو کم طرف ته روان یې چېرته ځئ کپړې تا څنګه جوړې کړلي ته به په کور کې کینې هم دا څنګه جوړه ده زمانم چې یاره نارینه تشبیه سملې کمیس وباسې نو د کمیس زه تا نه منع کومه خو چې د کور د کمرې راوځي کمیس واغونده که نه په هغې کې پره دی په هغې کې پره دی په هغې کې پره دی و خدای دې غرق کړه چېرته په هغې کې پره دی سوچ کوه یاره ته لومبې خو کور سم که که نه ټوله لانجه ګډه وډه روانه ده نو بهرحال په دې آیات کې الله کریم دریم حکم وکړو دریم ادب بیان کړ چې مؤمنانو زنانو ته چې چرته د کوره بار ځئ نو خپل نظرونه به کته ساتئ خپل د عزت حفاظت به کوئ کور کې دننئ ځان نه ښه ښایسته لوپټه سره چاپېره که ګریبان دې پټ ساته موږ دا نه ویو چې یاره زنانه دا چې کومه اجازت هغوی له شریعت ورکړلی د ډول و سینګار بلکل کوه منع کوم دی نه خو په حدودو کې دنده د حدودو نه بار نه د حدودو نه بار نه حدودو کې دنده ساته اوس لازمی خبره ده اوس په کور کې ستا پلار هم دی رور هم دی رواره هم دی خوری هم دی دغه شانتې بنځي دي زامنان دي اوس د هغوی نه خو ته ډول و سینګار
کم ډول چې کم غیر اختیاري دی صحیح ده کنه ما پټاو پروا نشته داغه تا ته خمره نه کی ورپسې داغه متعلق راځي ولا یبدینا زینتهن الا او مخکار کوي زینت اخپل کم هغه چې کم اختیاري دی ها الا مگر خپل مړونو ته صحیح ده زینت خو دې میړه لپاره تا شریعت وی بالکل داغه لپاره اوس لازمی خبره ده سړی زنانه خو چې ځان تیاری ده مثال په تور باندې ډول او سنگار کی خاون لپاره خو په دې کور کې پلاروم دي سخروم دي دغه شانتي برامنوم دي واره بومي خوريونه بومي چې کوم سره نکاح نه کیږي لازمی دا غوم زی او راضي پروا نشته خو مقصد ستا خپل کټه سری لپاره دی چې ردت لغونې ځان صحیح ده که خو زمونږ دا یوه خبره به وکړم زمونږ دا په کور کې داسې که نه د KMC ټرک به دنه ایل شي KMC ټرک چې بار ځي که نه بلالوا ده چې د چاربانګ نه ګوتې پورې کي که نه 3 بجو پورې سنبالیږي نه 3 بجو پورې یقین وساته او خدای خو په نیکه واړو کور کې ځان سنبال کا څومره چې ځان سنبالولی شي سنبال کا الله به درله په دې اجر هم راکوي الله به درله په دې ثواب هم راکوي خو څوک کور کې KMC ابار الی آخر بیا عجیب معامله ده که نه رامنډي هم وي یاره مولي صاحب تعویض وکړه خاون راته سرې نه ګوري نه زم قسم دی KMC ټرک ته څوک ګوري یار که څه ویو نو خفه کېږي که نه ویو نو حال دا دی نو ته ورته لغونې دا اخلاق برابر کا تا ته کوم اجازت شریعت راکړلی په هغې مطابق ته عمل وکړه که ده بار اخوا دې خوا وکړه ته زه به د سړي زوی نه یم خو تا ځان نه کور کې بلا جوړه کړې ده KMC ټرک جوړه کړلی چې راځي وي الله لا اله الا آیت کرسي شروع کړه چې زیوم آیت کرسي وایي د خدای دپاره ځان برابر کړئ نو 3 آداب مې ذکر کړه یو د معاشرې د سمولو لپاره د بل چا کور ته بې اجازت ته مزه دویم نارینهو ته حکم نظر کته ساته او دریم زنانو ته تم نظر کته ساته د بورکو په سورو کې چاته مه ګوره د دروازو په چون کې چاته مه ګوره په دورشلو کې چاته مه ګوره ماشاءالله زمونږ دا چې رواني که نه دو په بورکو کې پوره بازار سیچ کته ګوره نیکبختي کته ګوره خو څه چلو کو الله دې رحم وکړي الله دې موږ عمل کولو توفیق راکړي څلورم حکم انشاءالله که الله ژوند راکړي او پنځم حکم دا و آداب دي اب ته انشاءالله په ارام ارام یو جمعه باندې ویم خو ذهن کې کېدی 3 آداب مې ذکر کړه زه په ایمان وایم چې دا آداب په مونږ کې راشي نو معاشره به نه سمیږي انشاءالله چې تم کته ګورې زوم کته ګورم په لاره باندې چېرته به ورانې وشي چې تم چا کور ته ځې تپوس کوي اجازت اخلي چې زوم زم اجازت اخلم چېرته به ورانې وشي زمونږ عادي په نیکۍ راورسي دنده ګوټه به راشي دنده اخرینۍ ګوټه یا راتلی شمه په دنده خو رالی که دا دیوال ماته پردي کور ته ځې نو لاړ شي زما کور ګوټه خو راورسېدې الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله